نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسم پارا دردی رشتم نمبر آیت دی ددی رکو دا مخی رکو سر ربط او مناسبت داری چی دا مخی رکو پا آخرہ کی دا حود علیہ السلام نبوت او دعوت بیان شو او پا دی رکو کی دا حود علیہ السلام دا نبوت مخالفت چی قوم یا مخالفت کو دا حقیق تذکیر دا. بعضی مفسرین فرمائی چې د مخکې رکوع په اخرنی آیات کې واقعا د صالح علیه السلام بیان شو او په دې رکوع کې د صالح علیه السلام د قوم د سمودیانو مخالفت او د هغوی هلاکت ذکر کیږي. په دې رکوع کې الله جل شانه د هود علیه السلام د قوم بغاوت او نافرمانی ذکر کوي. الله فرمایي چې ما دې ته ډېر زیات نعمتونه ورکړو، مال ورکړو د دنیا دیته می آل اولاد ورکړو د دنیا نعمتونه می ډیر ورکړو. عادیانو وجودونو لحاظ سره دی غټو مال دولت هم ور سره ډیرو مالدار هم ډیرو اولاد هم ډیرو لیکن دینا فرمانیو او هود علیہ السلام به یادوي دا خو سړی دې زمون پشان نو دکې څه کمال چې دی وز پیغمبر دیم خوراک کوي لکه ستاسو پشان او اسکات کوي لکه ستاسو پشان نو دی په څه باندې پیغمبر شو؟ د سردارانو به د کشرانو ته کو دا نه مني دا ستاسو پشان سړی دی دکې اوس خاص کمال نشته خو سم ستاسو پشان خوراک کاک دیم کوي نو بیا دکې څه کمال دی او که تاسو بالفرض د تابعداري وکړو ګورې تاسو ډېر تاوان کې راشئ خپل بزان کمزورې کوي داسې ونه کوي او کدی تاسو ته وایي چې مړه بشي او بیا به ژوند کېږئ او ډوکي بشي او بیا به د قبرونو راوستئ شئ نو دا ډېر لرې خبره ده. هیهات 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 اسم فعل په معنا د بعوده سره ډېر لرې خبره دا خو ناشنا خبره ده اړو کېږي داسې سړی دې مړ شو او ټوکی دې شو بیا دې ژوند کېږي نه نه دا نه کېږي یو زندگی ده وغه د دنیا ده مزید چرچې کوي سم نور نشته د کدی خو قیامت مننه د مرګ نه بعد زندگی خو مننه نه دی چې وې سدي خو بل دا ټولم دا دنیا دې نو بسشتنه او دا سړی چې کومه خبرې کوي چې زه پیغمبر یم او ما ته وحی کېږي نعوذ بالله وای دا دروغ جن دی په الله دروغ وای د کافرانو هود علیہ السلام یادو هود علیہ السلام ډېر دعوت ورکو لیکن دینا فرمانی کولا نور واقعي د هود علیہ السلام تفصیل مخ کې بار بار تیر شوی. هود علیہ السلام د الله نه سوالو الله دا قوم خو زما ډېر نافرمانی کوي زو ته دعوت ورکوم دی مخالفت او تکذیب کوي زور تسم خبرې کوم دی ما تکل یو غلط نسبت او کله بل نسبت الله بد برابر کوي. الله جل شانه په جبرئیل علیہ السلام را اولېګو جبرئیل علیہ السلام په دی باندې چغو والا او باغی سردی هلاک شو بیا دې رضا زو ګرځي سم برابر هلاک شو او بیا الله فرمایي چې دای هلاکت کی وی د دې ظالمانو د پات ځکه دې په ډیره زیاته نافرمانی کړ. بیا الله پاک فرمایي چې د دې نمن رست نور پیغمبران نه اولېګو داود علیہ السلام نه بعد
لکه مثال د هود علیہ السلام نه بعد چې کوم پیغمبرانو صالح علیہ السلام او داغه سره لوط علیہ السلام او داغه نه بعد شعیب علیہ السلام دا پیغمبران موږ را اولېګل لیکن دی قوم نه فرمانی وکړه هر یو قوم د خپل پیغمبر تکذیب وکړو دا غي په بنا موږ په دې باندې هم هلاکت راوستو څنګه چې مخکنی قومونه موږ هلاک کړو د تکذیب په بنا دا شان دي هم موږ هلاک داود علیہ السلام د قوم د عذاب ترتیب مخکې تفصیلا ذکر شو چې څنګه عذاب په دې باندې راغی په دې باندې اول باران بندو 3 کال بیا په اتر ورځې مسلسل باران وشو او اتر ورځې وشپې مسلسل دومره ډیر باران وشو چې دا غوبو د وجې دی هلاک شو او هود علیہ السلام سره د خپل ملګرو په یو کمزوري غونډه کور کې پناه واخیستله دیت الله پاک نجات ورکو او د قوم مضبوط کورونو هغه ټول باغی باندې را پریوتل او بو سره خراب خراب شو او الله پاک دا قوم داود علیہ السلام په دې طریقې سره هلاک نور تفصیل مخکې په سورۃ اعراف کې تیر شوی د دینه بعد چې الله پاک د لوط علیہ السلام صالح علیہ السلام د شعیب علیہ السلام کو دیتم پیغمبران نو لګي دی بیا نه فرمانی الله پاک وای چې موږ څنګه مخکې پیغمبرانو مخالفینو باندې عذاب راوست دا شان په دې عذاب راوست نام و نشان ولا ختم صرف د عبرت د پاره مددي واقعي پرې خو دي چې هود علیہ السلام دعوت چلول داسې کار شو او صالح علیہ السلام قوم ته دعوت ورکړو هغه سردا چل شو شعیب علیہ السلام دعوت ورکړو د صرف هغه واقعات پاتې شو نور موسم مکمل هلاکل چې نام نشان پاتې نشو بیا موږ دا غینا بعد موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ولېګو دی لمن معجزات ورکړ لکه د موسی علیہ السلام نه معجزې مخکې تیر شوی دی په سورۃ اعراف کې موسی علیہ السلام الله ولېګ چې تلار چې فرعون سرکشي شروع کړی دا او د خدای دعوی کړ دعوت په تور کړ فرعون ته چراغ نو فرعون ډېر متکبر سرکش انسان بدمعاش خنومنګ تاسو څلو تصدیق تاسو زمون پشانې کو موسی علیہ السلام تاسو او که هارون علیہ السلام سارور دي دا زمون پشانې کې تاسو څه کمال چې موږ تاسو منو تکلیف او تاسو دام یاد وساتئ چې تاسو کوم دا قوم د چې بنی اسرائیل دا زمونږ تابعدار صرف تاسو په کسان زمونږ مخالفین دي ټول علاقه زمونږ سره دا بادشاہي زمونږ دا مال دولت زمونږ سره دی سره د دې چې ستا کوم قوم بنی اسرائیل هغه زمونږ ملګری زمونږ تابعدار او زمونږ خدمتګار دي تکذیب الله پاک دی هلاک نو د دې واقعا مخکې تفصیل سره تیر شوی دا چې فرعون سره د خپل لخر الله پاک په دریاب هلاک بیا الله پاک د عیسی علیہ السلام او د مور تذکرہ مختصر کړي چې عیسی علیہ السلام او د مور بیبي مریم دا موږ درست خلکو د پاره د عبرت او د نصیحت یو نخو ګرځول چې خلک عبرت حاصلید الله په قدرت باندې دی ته وګوري د دین د سبق والی الله پاک بغیر پلار او عیسی علیہ السلام پیدا بیبي مریم یو نیک بیبي وا الله پاک ته بغیر خاوند بچي ورکو د دین د الله قدرت ته وګوري او بیا الله پاک فرمایي چې موږ دې ته اوچت ځای ته ځای ورکو اویناهما الى ربوه ذات قرار ومعين اوچت ځای چې هغه د قراري ځای او پاغځای کې وته کجوري و غیره ملاوي دي د خوراک تنظیم د اوبو تنظیم چې نه پکې جاری و مرزا غلام احمد قادیانی خر هغه وی دي چې دا ربو چې یادي دا وی زما کلی یادي قران کې لفظ راځي ربو نو دي خر وی دا زما کلی یادي ربو چې دنه دي د دې خر چې کم کلی دی غیله د نو میخي د ربو مرزا غلام احمد قادیانی نو
د جهان لوی د اوس خر ناغه ځان لکري لنوم کې خو د رب وای قران کې چې رب راغلی دغه دا یادونه لکه هغه وخت کې دا رب وو رب خو هر چت ته وای استاد اعظم چت او کله په یو خاص مکان نمشي نو رب په هغه وخت کې استاد او مردار العين خدا ډېر لوی خر دا مرزا غلام احمد قادیانی دا ډېر لوی خر خو دو چې انګريزانو واقعست او سم لکه د خر استعمال چې انګريزانو په ورته وی چې د خدای دعوه کده به کوم او کبه به ته وی چې پیغمبري کده به کوم نو خر هم دي ته وی تک انسان نو سي خر اوس دا غملګری یو خر را پاسي قادیانی خسر بل را پاسي لکه نو د سړي زوی د سره نو خر د خر بچي کده سړي بچي نو مرزا غلام احمد قادیانی او د تر دومره انتظامات چې برابر شو او دا دومره د ملګری پیدا شو دا د انګريزانو په پیدا کې ورنه مخکې هم د ډېر خلک تیر شوي چې د پیغمبري دعوې به وکړي لیکن ملګری به پاتې نه شو خو د ملګری ځکه پاتې شو چې د انتظام ټول انګريزانو چل نو انګريزان څنګه د ترتیب چلیږي که انګريزان نه د ترتیب ختم خدا یو هغه ساتل شي دروازه کې خلک اخشي نه ساتي خلق سپی دا خدای سپی دي بس هغه استعمالي نو دیو سم موسیقي دا چې کم مشران کشران او کم دا بچی دي دا ټول انګريزانو سره اوسېږي التنګړې وډي وي ازمن باز نه پوهه مسلمانان هم وي یره قادیانان الکه قادیانان د سړي ځامن د سره یو سړی ستا پیغمبر نه منګه د سر مسلمان نه دلوي خنجر دی یو سړی ستا الله پس خبرې کوي لکه مرزا غلام احمد قادیانی خر وای زاغه خدای نه منم چې دی پیغمبر نه جوړ کړ نو چې یو سړی داسې وي دا څنګه سړی شو دا انسان دا خو اولئک الانعام بل هم اضل د انسانان څخه زناور نه بدتر ده په زناور کې مغلبي بدترین زناور چې خنزیر دي دا غشي او زمون باندې نه پویا سیاستدانان هم دا دې سړی ملګری دي دې تلګه ازادي پکار ده چې ازادي پکار نه نو ازادي خو نور ډېر طریقې دا ول شروع کړه خو ازادي خدا نه د چې سړی کافر دي او ته چې زبېم چې مسلمان دي نه صاحب د مردار خپل مسلمانۍ استا پیغمبر نه مني استا قران نه مني د نبی عليه السلام د رسول پیغمبري دعوه کوي بعضینو کې د خدای دعوه کړې ده د عیسی عليه السلام د نبوت دعوه کړې چې عیسی عليه السلام کلوې امام مهدی نو دا سړی مسلمان نو دا قادیانی حکم دا جدا دی قادیانی ته په شریعت کې زنديق وایي عام کافر ته کافر وایي عیسائی ته کافر وایي يهودي ته کافر وایي هندو ته کافر وایي خو مرزا غلام احمد قادیانی د خو زمانو احمد د احمد مزیدار نوم دی دا مزیدار نوم د سر خون نه احمق بے وقوف تو نو دی قادیانی لعین مرزا غلام احمق قادیانی نو دا اهل د دین نه دی چې د دو د خیال مساتل شي ځکه دی خپل کفر ته نوم د اسلام ورکړي یو سړی کافر دی خپل دین خلق ته خي خپل دین ته اسلام نه وي ناغي ته کافر وي لکه مثال يهودي دي وې زمونږ دین يهوديت عیسائی دی وی زمون دین عیسائیت او یو سړی دی قادیانی لکه مرزا غلام احمد خر نو دی وی چې زمون د اسلام سم د استاد دا غلط دی خپل کفر ته نوم د اسلام اخلي نو چې کفر ته نوم د اسلام اخلي نو دی ته وی زنديق دته زنديق وی یو عام کافر دی یو زنديق دی اوس يهوديان عیسایان دا کافران دي اکثر غشتل خرصول کول شي کلی ولس کې د سړی و سره خبره اترې کلی ولس لیندین کول شي ځکه کافر دي خود د حکم جدا دا زنديق دی وی زما جمعه دا ټیک دي ته مسجد وي حالانکه دا د کفر مرکز دی کفر ته نوم د اسلام اخیستل دا زنديق دی نو په دې بنا باندې د مرزا غلام احمد قادیانی بی وقوف دعوت د پیغمبري کړی دا یا نور کوم دعوی کړی دي او ځان ته بیا مسلمان هم وي نو په دې بنا باندې د دې حکم د زنديق دی
دې سره هیڅ قسم تعلق ساتل جایز نه دي تر دې چې دکانداری کې سودا بم ته نه اخلي او کته سودا خرڅې نو په دغه خرڅېم نه کمړي ژوندۍ بم وسره نه کې ځکه دا ستاسو د پیغمبر دشمن دي او دی وی سم پیغمبر زیما نو مونږ ته پیغمبر نه ته غټ خاري دی وی زمونږ د اسلام اصل دی او وی ستاسو دا غلط دی نو مونږ دی خپل غلط ته چې اصل وي خدا ستاسو د زنديقیت نه خلا ناغوي دی قران کې چې راضی ربوا وی دا زما کلی یادي نو مونږ خنزیر هغه وخت کې خطوین نو ستا کلی چرته سو نه غټ درو جن دی کذاب انسان الله پاک دی زمونږ د دی وطن نه داسې روکی لکه څنګه چې فرعون په شرم سره روک شوی نو الله جل شانه فرمایي وقال الملأ من قوم الذين كفروا او می سرداران د قوم د هود علیہ السلام نه کسان چې کافرانو وكذبوا بلقاء الاخره او دي تکذیب کړو د ملاقات د اخرت واطرفنا في الحیات الدنيا او موږ نعمتونه ورکړو دي ته په ژوند د دنیا کې ما هذا الا بشر مثلكم ندی داود علیہ السلام مگر یو سړی تاسو پشان یاکل مما تاکلون منه دی خوراکی داغنه چې تاسو خوراک کوي داغینا ويشرب مما تشربون او دی اسکا کی داغنه چې تاسو تسکل کوي ولئن اطعتم بشرا مثلكم او کچری تاسو تابعداري وکړه د یو سړي چې تاسو پشان دی لکه هود علیہ السلام انکم یقینا تاسو اذن فدغ وقت لخاسرون خامخابتا وانیان شي ایعدکم انکم اذا متم ایدی یری تاسو چې تاسو کلم لشه وکنتم ترابن تاسو شیخ خوره و ازامن اوډکی انکم مخرجون چې تاسو براوستل شي یقینا هیهات ډیر لري خبره دا ډیر لري خبره دا لما دا غسطو عدون چې تاسو سره داغي وعده کولی شي دا ډیر لري خبره دا د مرګ نه بعد جون چرته ان هي الا حیاتنا الدنیا ندی دا مگر جون د دنیا دی نموت من بمړ کیګو ونحیا او من ژوند کیګو وما نحن بمبعوثین او من یو دوباره ژوند کول شي من به دوباره ژوند کیګو دنیا کې من ژوند یو او دنیا کې من سيو مړ کیګو خو بل جون بیا نشته ان هو الا رجل ندی داود علیہ السلام مگر یو سړی دی افترا علی الله کذبا دی تړي په الله باندې درو وما نحن له بمؤمنین او موږ نه یو د تصدیق کوونکی قال او یهود علیہ السلام رب انصرنی بما كذبون اے رب ته زما مدد وک پاغه چې دوی زما باغی کې تکذیب کوي قال عما قليل ليصبحن نادمين الله پاک او فرمایل عما قليل لګ وخت پس ليصبحن دوی وګرځي نادمین په خپل کفر باندې پیمانا فاخذتهم الصيحه بالحق پس ان ولدي لچغي عذاب بالحق فقسرا فجعلنا غثان پس من وګرځول دوی ریزه ریزه فبعدا للقوم الظالمين پس هلاکت دي قوم د پر چغي ظالمان دي ثم انشأنا من بعد قرونا اخرين بیا من پیدا کړو ستر دوی نور جماعتنا ما تسبق من امه نجلها نولاند کی یو امت د خپل نیټینا او ما یستاخرون او نرست کیږي ثم ارسلنا رسلنا تترا به من رولګل پیغمبران پر لپسې كلما جاء امه رسولها هر کله بچراغي امه یو امه رسولا پیغمبر ددي كذبوا دي به تکذیب کو فاخذنا بعضهم فاتبعنا بعضهم بعضا پس منګه تابع کړ باز ددي په بازي پس پهلا هلاکت کې وجعلنا محادثا او موږ ګرځول دي خالق سے فبعدا لقوم لا يؤمنون پس هلاکت دي قوم د پر چې ایمان نه وروړي ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا موږ له موسی عليه السلام او هارون عليه السلام شرور ددو بیااتنا بخل معجزات سرا وسلطان مبين فواضح دلائل سرا الى فرعون کافر تا وملئیو د سردارانو تا فاستكبروا بذي تکبر کو وكانوا قوما عالين او دوی قوم سرکش او متکبرا فقالوا پس دی اوه انؤمن لبشرين مثلنا آیا من ایمان نړو من تصدیق کو دا غدو کسو چې من کسانو چې من پشان دي او قومهما او حال دار چې قوم د دې دواړو چې بنی اسرائیل دي لنا عابدون زمنګ اتابداري کوونکې دي فكذبوهما فكانوا من المهلكين پس دې تکذیب کو د دې دواړو پیغمبرانو پس دې د هلاک کیدونکو خلقنا
ولقد آتینا موسی الكتاب یا فکانوا من المهلکین پسودی من المهلکین دا هلاک شو خلقنا دا الله په علم کې ولقد آتینا موسی الكتاب او بتحقیق سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته تورات لعلهم يهتدون پر دې چې دی په دې باندې عمل وکي وجعلنا ابن مریم او موږ ګرځول ابن مریم زوید بی بی مریم و ام مرددو آیتا نخاد خپل قدرت و آویناهما او منگا ٹکانا ورکدی دوالتا الى ربوتن یا اوچت زیتا ذات قرار چه زید او سیدو و معین او زید چینو دو بو جاریو و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين